الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعظمين المكرمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. صدق الله خالقنا العظيم. درود پاک شریف شوق محبت سرول ولی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وصحابيات سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم. گرانو مسلمانانو د سورة بقرة شریفی آیتون مبارکہ چې دا تقریبا اتیایم نمبر آیت کریمہ او مخی جمعہ کے ام چې دینو دین مخی آیتون مبارکہ دا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ دغا آیت کریمہ مبارکہ ورسره چې کوم دینو وقالوا قلوبنا غلف او نننې جمعې مبارکه کې زمونږ درس او تقریر چې دینو هغه ولما جاءهم کتاب من عند الله. مخکینو آیتونو مبارکو کی د انبیاء کرامو دراتګ او هغه مبارکو ته د کتابونو د معجزاتو د ورکولو ذکر او بیا د هغه سره د خپل امتونو معامله د هغه ذکر پکې وشو چې بعضی د انبیاء کرامو د ټولینه به دوی قتلول او بعضی به چې دینو د هغې تکذیب به کو او د هغې نافرمانی به کوله په کومو خبرو کې چې د دې د نفسانی خواهشاتو خلاف به وي. تاسو ګورئ من وعن نن چې دینو موږ او تاسو د معاشره کې وګورو چې کوم خلق د هغې د نفسانی خواهشاتو مطابق که یو حکم وو نو هغې منلو ته هر سړی تیار او که کله شرعا د کتاب الله او د سنن نو د رسول الله علیه السلام په مطابق د یو سړي یو حق نکید او د طبیعت او د مزاج نه
خلاف نن مقام عملی دي څنګه چې مخکینو امتونو کې وي او د هغې ښکاره دلیل دا دی چې دا عدالتونه چې ډک دي نو دې کې ټول داسې خلک نه دی چې ګیني هغه مثال په طور باندې دې ته جوړ دي چې بس حق صحیح چې موږ ته حق ملو شي مظلوم خو لګیا دی هغه همدغه خبره کوي لیکن ظالم چې دی نو هغه دې دپاره زور کوي چې په قرآن کې خو د قرآن د حکم مطابق زه پړې ما خو راشه که چېرته به د عایلي قانون کې زما څه لار روځي لکه مثال په طور د هغې بیا روغ لوی دلیل دا دی چې په یو کوټ کې کیس بیللی شي نو بیا بل ته لاړ شي بل کې بیلي نو بیا بل ته لاړ شي اوس دی وایي که مثال په طور باندې دی په حق یو بل بل ته ځي خو ټیک ده او که دی په حق نه یو بیا بل بل ته ځي نو دې څه مطلب دی د دې مطلب هم دغه یي چې یاره ورګه که دې ځای کې مې نوکه ښه نه شوله نو چې که په دې بل ځای کې چېرته څه کار وشي نور چې خپل ګریوان کې وګوري نو دته ښه پته وي چې زه په ناحقه باندې یم او زما حق نه کېږي خو بیا هم دې څه کوي دې زور کوي او بیا د هغې سره سره چې کوم دی نو په که بالفرض په ناحق هم دی خو بیا هم کوشش کوي چې یاره د مخه کې کم داسې اسباب دي چې هغه ما دپاره حایل جوړیږي نو بیا هغه اسباب هم د مخې نه ختمولو بیا کوشش کیږي بهرحال په نور امتونو کې دا یاد ساتئ چې یو ګناه به راله نو هغه قوم به پې هلاک شو لکه انبیاء کرام به قتلول هغه علماء حقانیه به قتلول کم چې به ورته د دې نه منع کوله چې دا تاسو څه کوئ الله رب العزت به پې عذاب راوسته چا به په طول کې چې دی نو کمې کو هغې باندې به عذاب راغی چا به لواتت کو عذاب به پې راغی چا به لارو کې به ناستو شوکې به یې کولې شعیب علیه السلام قوم ته وګورئ که نه کې دا مسله هم وه سره د دغې د ناپ او د طول معاملې هم وي د اولیاو د نیکانو خلقو د انبیاء کرامو دشمنۍ کړي دي نو هغه الله په سمندرونو کې غرق کړي دي و دا فرعون چې ونو دې داسې نه وه چې ګینې دی نه پوهېده ښه پوهېده چې دا زه څه کوم نو دا غلطه کوم او الله رب العزت چې دی نو مغه یو واحد لا شریک دی چې بس زم پیدا کړی مو دا ټول دنیا پیدا کړی دا ورته پته وه او چې براغې د خلکو وړاندې نو بیا به انا ربکم الاعلی قرآن راغستی او د شپې به ځان د سړی نه تړلی و چې خدای ښه راته پته ده چې ته مې ربې خو لاج مې وساته دا کیسې به نو د دې ټولو خبرو نچوړ او خلاصه به دا راوځي چې د الله رب العزت د دې مخلوق سره څه معامله ده ډېره د خیر معامله ده په هر وخت کې په هر وخت کې د خاصانو بندګانو سره څه معامله ده د ابراهیم علیه السلام په شان په اور کې چې نمرود ورته اور بل کړی دی هغې کې بچ کړی اور ورته ګلي ګلزار جوړ کړی یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم د انبیاء مبارکانو سره څه معامله وه که عیسی علیه السلام ورته حق بیان کړ او هغې د هغې په مقابله کې راغلل او د قتل منصوبه جوړه کړه نو ومکروا ومکر الله
دی مکر وکړو الله تعالی خفیه تدبیر دا وکړه چې الله تعالی ډېر ښه خفیه تدبیر کوونکی دی عیسی علیه السلام یې پورته کړ او داسې یوازې پورته هم نه که ذمواري دا واغسته چې انسان خو یې خوراک بم کې خو د آخر وخته پورې به دې ژوندی ساتمه او د عیسی علیه السلام او د پیغمبرانو مبارکانو خو داسې عجیبه شان چې که د الله سره د دې معامله وګورو نو هغه هم څه نراله غونته کې ده ابراهیم علیه السلام ته وګوره نو هغه مبارک چې د جان خبره راغلی ده نو جبریل علیه السلام راځي که الله تاسو دغه وړلي نو چې وې سمه څه ویل غواړې زما په حال باندې الله خبر د جان نذرانه چې ده نو هغه څنګه پیش کړې ده وګورې اور یې قبول کړی دی خو تاسو وایئ چې الحب من الجانبین والبغض هکذا محبت هم د دواړو طرفونه یو بغض هم چې دی داسې وي د ابراهیم علیه السلام محبت دی نو د الله ورسره څومره محبت دی الله چې اور ورته ګلې ګلزار کمار زکو اوس د ابراهیم علیه السلام په مقابله کې د نمرود او د نمرودیانو که هغه به څوک بیمارو نو هغه به وایي که جوړ شوم نو ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره به زه خشاک دونه راجمع کومه داسې که زما دا مشکل حل شو نو ابراهیم علیه السلام د سوځولو دپاره به زه دونه خشاک راوړم هغه به یې راوړه بیا خو د الله رب العزت دغه خو تدبیر وکنه تدبیر خو تقدیر سو هغه ول ناکامه اور هغه سوځول هغه تاثیر یې ترنه ختم کو د الله رب العزت معامله وګورئ ما تاسو ته عرض وکړو د ابراهیم علیه السلام معامله د خپل رب سره وګورئ چې که کله د اولاد د قربانۍ خبره راغلې ده نو په هغې کې بهترین او تا ته نږدې بچې چې کوم دی نو دا ذبحه کا د یوم عرفې په شپه باندې په عرفې چې کوم دی نو په عرفات ته چې تللی دی دغه د یوم عرفه باندې دا معرفت حاصل شوی دی چې ما نه د زوی قرباني غواړي خدای نه دی کړي چې نه لم لیټ هم نه دی کړی نو الله ولالته کې څه وکړو آیا دین د قیامت پورې د هغې په بدل کې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې چې دی نو قرباني واجبه وګرځېدله او زناور او الله رب العزت د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې جنت نه ګډ راولي د جبریل علیه السلام په ذریعه دا د الله معاملې ته خپل محبوب خلیل پیغمبر سره علیه السلام دارنګه د مال خبر راغلی ده لکه د الله په نوم باندې ترنه چا مال غوښتلي که ملایکه چې د انسان په شکل راغله وی عیالدار مال یو ګډه راکړه چې ګزاره مې پرې وشي هغه وی داسې وکړه د الله نوم راته واخله نو دا ګډې چې څومره دي نو دا به زه څلور حصې کم نو یوه حصه به دله غونډه درکړم ناغه ورته د الله نوم واغسته خو سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح بس عزتمندو بیا څه چلو شو بیا ورته وی ځه اوس راته یو پیره بیا ووایه چې بیا ورته نوم واغسته همدغه تسبیحات یې وي وایي دا نیم مال به ستا شي نیم مال او بیا ورته وایي و یو پیره راته بیا ووایه وی درېیمه حصه مال او دا ګړي به ستا شي او بیا ورته وی بیا راته ووایه دا ټول مال به ستا شي
تاسو به وایئ چې زمړه خو یو څو ګړې به وي نو داسې نه علامه اسماعیل حقی رحمه الله لیکلی دي په خپل معرکة الاراء تفسیر روح البیان کې چې دا دومره ګړې وي دومره کنډکونه چې یوازې 12,000 سپي ورله ساتلي وو هغې دپارې د هغې ته یې په دې غاړه کې د سرو پټې اچولي تاسو خیال کړی تاسو اورېدلي چې 3 قسمه سپي ساتل چې دی نو دا ټیک دي که نه یو قسم هغه سپي چې هغه د کور د څوکۍ دپاره یو هغه سپي چې هغه د څارو د مال مویشیانو دپاره د ساتلي هغه یو د ښکار سپي خو دا څلورم پکې ګورې نشته جنګولو دا پکې نشته ښه دا ډېر غټ ظلم دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې هغه د ټولو نه لوی عذاب ذکر کړی دی نو په هغې کې یو دا ذکر کړی دی چې څوک دا زناور جنګوي زناور جنګوي په ورځ د قیامت به دي ته د ټولو نه زیات عذاب وي د ټولو نه زیات عذاب نو ما ارزو که څلورم نمبر پکې نشته د دې وجې نه بیا ورته ابراهیم علیه السلام فرمایي چې داسې وکړه یو پیره بیا راته د الله نوم واله وایي ښه بیا وایي دا څومره خادمان او دا څومره د دې دا پالنه چې کوي دا پرورش چې کوي دا سرولو دا ټول به ورسره ستا شي بس هغه بیا ووایي چې سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح بیا وایي یو پیره راته بیا ووایه وایي ښه بیا به څه راکې وایي زه ابراهیم خلیل الله علیه السلام په خپله ستا غلام شم چې څه حکم راته کوې نو هغه به منم او زما وروڼو دا ګورې یاد ساتئ د ملایکو چې دی نو ملایکو نو دوی وویل چې ګورې دا ابراهیم علیه السلام خو تا خلیل جوړ کړی دی خلت دې ورکړی دی نو دا دی چې داسې دا دومره مالدار او دا دومره چې دی نو مالونه او دولتونه او دا تا وله خلت ورکړی دی لکه ځینې وخت کې داسې وشي چې یو میا مولا چې ته مالدار نو خلک وایي مړه دا لا څنګه مولا دی دا دومره مالدار مثال په طور لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او د غوث اعظم رحمت الله علیه بیړۍ چلېدلې تجارتي بیړۍ چلېدې بهرحال هغه ځان له خبرې دي هغې پسې نظم خو ابراهیم علیه السلام مبارک ورته دغه پورې خبره ګورې نو د مال او د دولت نه پسې مبارک تیر شو تاسو ته ما وویل چې 12,000 سپي شي او چې 2 سپي د یو رمې په سر شي نو بیا هم تاسو اندازه وکړئ 6,000 خو شوې که نه 6,000 رمې مثال خدا دا معامله د رب د ابراهیم علیه السلام سره چې کومه وه او د ابراهیم علیه السلام معامله د خپل رب سره او زما د مقصد د خبرې دا دی چې دلته کې الله رب العزت مخلوق څومره مهربانه دی د هغه معامله د مخلوق سره څومره ده او بیا د مخلوق معامله چې کوم دی نو د رب سره څومره ده رب لا یزال ورته انبیاء کرام راولېږل دې مخکو ایتونو کې وقفینا من بعده بالرسل راغلی مارس کړي رسولان یې رالیږلي اوس که دی نوې رالیږلي کتابونه یې نوې رالیږلي معجزات یې نوې ورکړي او بیا یې راګېرولي نو دا به تکلیف بما لا یطاق نه دی ورته راولېږل وی تاسو شابه په دې باندې عمل وکړي نو مارس کړی چې د نیکانو خلکو سره د الله معامله او د الله معامله د نیکانو خلکو سره هغه خو نیراله ده موسی علیه السلام ته وګورئ الله ورته رسالت ورکړه الله ورته کتاب ورکړه تورات شریفو خیره بیا چې کله او د هغه څلور چې کوم دی نو برگزیده رسولانو نه جوړ کړی دی ګرځولې دي
خو چې کله بیا د خلکو ونه منل کومو خلکو لکه قبطیان نو هغه خلک الله رب العزت چې دی نو د څومره لوی رسوایۍ سره مخامخ کړه د فرعون غونته کې خلک د هغه لښکرې او بل طرف ته چې وګورې چې خبره منلې وه د هغې څونه الله پاک دغه وسات په دریاب کې په رود نیل کې چې دی نو 12 لارې ورکول دا بني اسرائیل مبارک مشهور یو بل سره په لاره موینت لکه نه نو دا دغه دی نه دا خبره مشهوره شوې ده چې الله رب العزت هم ورله ګوره دونې لحاظ ساتلی دی چې د چا ملګري وو که نه د چا دوستان وو که نه د چا منونکي وو نو 12 لارې وله بېلې بېلې لارې ورکړلې هر یو لا ځکه چې دا 12 ډلې وې نو 12 قبیلې وې یو قسم او بیا چې کوم دی نو نجات یې ورله ورکړ قرآن کې د دې ټولو خبرو ذکر راغلی دی دا ولې دا چې د الله معامله د مخلوق سره کومه دا او د هغې چا لحاظ ساتلی دی نو هغې ته دغه نتیجه میلاو شوې ده او چې کله چا لحاظ نه دی ساتلی نو هغې دغه شانته کې په دریاب کې غرق کړي دي اوې که د هغې نه پس هم بیا چې الله تمتې والي او که نه د سخي عبادت یې کړي بیا هغې هم سزا ورکړې ده د چا په لاس یې ورکړې ده د هغه چا په لاس یې ورکړې ده چې چا عبادت د سخي نه و کړي نو زما عزتمندو هغه امتونو د خپلو محبوبانو پیغمبرانو سره څه معامله ګورې ما تاسو ته عرض وکړو د هغې معال او انجام هم قرآن ذکر کو خو ما عرض وکړو دا څومره برایانې چې مخکې وي نو هغه اوس دا ټولې په دې امت کې موجودې دي تاسو که وګورئ مثال په طور باندې په ناپ او طول کې کمی خو چې دی نو دا خو ورو د بیان دی نه دا خو هر چاته پته ده هغه مشهوره خبره ده وایي هغې خو به چې دی نو هغه لاس کې والتله به یې دغه کړه نو په هغې کې به هغه هر چا کولی شي پکې چې لږ پکې دا مزې دی خوا کې یو طرف ته کې معمولي نو هغه خو اوس خو یې دله په پټرول پمپو کې څونه کړي دي د سینجو کې دله څونه کړي دي داسې کاریګران پکې شته که نه په دې خبره پوه شو که خو الله رب العزت چې کوم دی نو پې عذاب نه راولي هغه شانته کې نو موږ او تاسو په دې نتیجه ورسېدو چې به هغه ګناهونه شته او هغه عذابونه نشته نو پیغمبر علیه السلام مبارک 3 دعاګانې کړې وې دا یاد ساتئ یو دعا یې دا کړې وه چې ربه زما د امت باندې مسخ مه راولې مسخ د هغې نه خنزیران جوړ شوي وو د هغې نه شادوګان جوړ شوي وو مخونه یې مسخ شوي وو دویمه دا چې ربه عام عذاب پې مه راوله او یو چې کوم دی نو سوال یې دا کړی و چې خدایا زما د امت کې دا عام قتل و قتال چې دی نو چې دا نو 3 دعاګانې وې نو دې 3 کې چې دی دا 2 بیا ډېرې دي که نه 2 وله قبولې کړي دي چې دا یو به پې قحط نه راځي عام قحط یو به چې دی مخونه دغسې مسخ کېږي د څنګه چې د هغه امتونو مسخ شوي وو او دا 3 چې دی نو دې کې راز دا و چې په دې امت کې الله رب العزت شهیدان ډېر جوړول مقصود دي چې په دې کې شهیدان دي هغه ځان له خبره ده چې دلته تکلیف خامخا به وي څه نه څه دته متعلقینو ته لیکن شهید چې کله جنت ته لاړ شي
او جنت کې ورته الله رب العزت کوم نعمتونه ورکي دی به وایي چې ربه یو لس پیرې دنیا ته بیا لاړې او بیا شهید شي بیا لاړې او بیا شهید جامې شهادت مې نوش کړي دی به دا ارمان افسوس کوي دوه قسمه خلک به څه کوي دا ارمان به کوي یو هغه خلک چې هغې د الله ذاکرین دي ذکر کوونکي خلک دي نه چې هغې کوم وخت په غفلت کې تیر کړی دی نن زما ورونو تاسو ځان سره محاسبه وکړئ مونږ خو وایو پلار به راپاسي نو ما نه به تپوس کړي چې بچیا خدای دې یاد کړی او که نه دې یاد کړی د پلار نه په خپله خدای هېر دی نو تا ته به څه یاد کړي ستا د مشر نه زما د مشر نه په خپله خدای هېر دی نو څنګه به ما تا ته چې دی نو خدای را یاد کړي او هغه مقام او مرتبه حاصلول مشکل دي چې چاله الله ورکړي نو اذا رؤوا ذکر الله کله چې دوی ولیدي شي نو به د الله پاک دي ته یادېږي د لیدونکو ته زما وروڼو ذکر کوونکو ته چې هلته کې الله نعمتونه ورکړي په جنت کې نو دی به وایي چې کاش چې په دنیا کې ما دا ځینې اوقات چې رانه په غفلت کې تېر دا به هم د الله په ذکر کې تېر کړی وي دا ارمان او افسوس به څه کوي تاسو ځان سره دا خبره ذهن کې وساتئ یاره چې کم از کم یو صاحب و که نه تسبیح راغوستې وي غټې غټې لګیا دی الله 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 دا پیر فقیر والا سره دا تسبیح جنید بغدادي رحمت الله علیه چې دنیا نه پرده کېده نو هغه سره تسبیح په لاس کې نو الله الله کوه چا ورته وایي په دې اوس څه کې هغه ورته یې څنګه یې پرېږدم چې زه رسېدلې د دې په وجه باندې دا خو آله ده الله ته د رسېدو په دې ما الله یاد کړی دی ای زما وروڼو اوس تاسو وګورئ که نه نو هغه تسبیح یو بزرګ راغوستی وی لګیا دی بل پرې راغی څه حساب کتاب د خدای سره د حساب شروع کړی دی د خدای سره حساب کې نه هغه وایي نه ځان سره حساب حدیث کې راغلی حاسبو قبل ان تحاسبو ځان سره حساب وکړئ د هغې نه مخکې چې تاسو سره حساب کولی شي دا زه د ځان سره حساب کوم د خدای سره نه کوم یو سړی نو جومات کې په زوره زوره ذکر کو لا بعضې خلک په دې زوره زوره ذکر باندې ځینې وخت کې بد ګڼي الله دې په موږ باندې د خدای ذکر بد نه لګوي ځکه دا خو د چا ذکر دی که نه نبي اسلام فرمایي دومره کثرت او اهتمام او زوره باندې ذکر وکوئ اکثروا ذکر الله حتی یقول مجنون نو دغه د لاندې چې دی نو فضائل ذکر کې بیا لیکي زکریا صاحب وایي دا به درته کله یو سړی لیونی و یو منافق هغه به درته وایي ریاکار به وایي وایي دا چې کله ته په زوره زوره او په اهتمام سره ذکر کې په پټه ذکر کې دا نشته نه تاسو داسې کوئ وایي د دې وجې نه ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې وروڼو او وایي په زوره زوره ذکر یې کوو نو هغه بل ورته څه وایي ولې خدای کوڼ دی څو چې دا خبره ورته وکړه نو هغه ورته یو ډېره تاریخي خبره کوي ورته وایي صاحبه دا راته ووایي چې خدای خو بیمار هم نه دی چې خپل نوم پې بد لګي خدای خو بیمار نه دی چې خپل نوم پې بد لګي تاسو فکر راځي دې وجې نه ما ستاسو خدمت کې عرض کوم چې دوه قسمه خلک به ارمان کوي یو ذاکرین چې کاش دا باقي ژوند مونږه په ذکر کې تیر کړی وي الله ذکرونه مو کړی وي او یو شهید نو درې دعاګانې محبوب علیه السلام کړی ما عرض وکړو دوه قبولې شوي دي چې یو عام مخ مسخ کېدل او دویم نمبر چې کوم دی نو یعنی عام قحط او دا چې دا چې غیره د عام قتل و قتال زما په امت کې نه وي دغه نه ده قبوله شوي نن تاسو وګورئ هر ځای کې د هم عملې جوړي پلار لږ زوی وجني زوی لږ پلار وجني زوی مور وجني رور وجني او رور چې کوم دی نو خور وجني دا دنیا لګیا ده ولې داسې نو زما عزتمندو هغه ټیک ته چې تقدیر دی لیکن دا تقدیر چې دی دوه قسمه دی دا یاد ساتئ یو تقدیر چې دی
دغه مبرم دی او یو چې کوم دی نو معلق دی. نو زما عزتمندو زما استانه به دا تپوس پکې کېږي چې دا ولې داسې وشوله، ورور خور مړه کړله ولې مړه کړله، مشرانو به تپوس کېږي. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. بچی دی ډېر سرکشه دی، تیز دی، مازغی خراب دی، ولې خراب شوي دي؟ تا ولا حق نه دی ورکړی، بچی له حق نه دی ورکړی، تا د بچی نه تپوس نه دی کړی. بچی دی پوډری دی، بچی دی چرسی دی، بچی دی بنګي دی، بچی دی بل چې کوم دی نو نشه کوي. لکه نن سبا چې دا عام دوره شروع ده، هر ټل چې ورننوځي نو 115 به پکې ناست دي، د هر خول غاړې له چې ورځي نو دا حل دی. په هره کنده کې به چې دی نو دغه نوجوانان ناست دي، خپلې ځوانۍ ته تیلې والي، هغه چې کوم دی خپلې پیپړې پې خرابې کړي، عمر زندګۍ ځان له تباه کړلي. زما وروڼو دا ولې دا هغې خبرې له بس رالم چې دا الله کوم میشن او پیغام را لېږلی دی آقا کریم علیه السلام په وساطت باندې، نو هغه چا سټډي کړی نه دی، هغه چا زده کړی نه دی، هغه چا فالو کړی نه دی، هغې باندې چا عمل نه دی کړی. زما وروڼو نن ځکه زما استانه خپل بچي باغیان دي، موږ د خپل بچي نه هم هلکه ورې ده ته غږ مه کوه، دی ډېر زیات خفه کېږي، 20 پیرې دې خفه شي، راویړوه د دغې ګندګو نه، راویړوه د دې نشو تماشو نه. دنیا هم په خساره کې زما وروڼو، آخرت هم په خساره کې. دنیا کې د صحت داسې حل دی، دنیا کې د مال داسې حل دی. هر سړی د نواب بچی نه وي چې بچي د جیب ډک کړي د ورځې یو شا به چې څه کوې نو کوه، هغه به بیا څه کوي؟ اب غلا کوي، اب خورغودۍ مرغودۍ کوي، هغه به چې دی پردي عزت ته لاس اچوي، هغه به هر شی چې کوم دی نو هغه به داسې کوي چې بس هغه به په تا باندې هم زندګي ورکوي او په چم ګاونډ به هم کوي او په کلي کلویغې به هم کوي او د معاشرې دپاره به ناس سوري. الله پاک دې مونږ او تاسو له په قرآن په سنت باندې د عمل توفیق راکړي. رب العزت دې زمونږ دا بچي نیکان کړي. دا دعا کوئ زما وروڼو، که زما د بچي ستا نه تپوس نه کېږي او ستا د بچي زما نه تپوس نه کېږي، اگر چې کېږي به زما نه به کېږي، ځکه ملا خو ګناهګار دی که نه، هغه ته خو مشري واله ده. دا بله خبره چې مولیان پکې اکثر څوک نه کوي، لیکن ګورې کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته د لاندې اول به ستا نه تپوس کېږي چې دا بچی دې په ماسخوتن د دې وخته پورې نه و د 11 12 یوې پورې تا دې تپوس کړی، څه ده تللی وي، څه دې کول؟ په دې وروڼو زما غرض دا دی تاسو پوهې خلک په دې باندې سوچ وکړئ، په دې باندې فکر وکړئ، داسې کار وکړئ چې دې مشغوله کړئ د دنیا په کار کې، د عقبا په کار کې، سبکونو کې، په هغه کې مشغوله کړئ چې دې مشغوله شو، ځان ته به خیال نه وي، دغه غلطو طرفونو ته به خیال نه وي، د دې په خپل باندې ټیک کېږي نو بس معاشره به صحیح، دا به یو ښه معاشره ګرځي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ خدای پاک ته مهربانه شي. اللهم صل علی سیدنا محمد.